بیټرۍ عمر سیوا کولو دپاره کومه طریقه پکار ده؟ ډېر خلک یې نوي ډبه پیک بیټرۍ اوسي، د کپنۍ والا بیټرۍ اوسي او تقریبا 4-5 میاشتې نه تېرې شوي چې هغه کینی بیا کار نه کوي، 2 غنټې 3 غنټې کار کوي. د دې وجه څه وي؟ نو بس اصل وجه خو یو دا ده چې زمون خلک بیټرۍ که نوي استعمالوي او که زړه، نو یو خدای د تیزابو لیول برابر نه ساتي، یو داسې کې چې هغه مکمل ډکه کې. نو یو خو دغه کول نه دی پکار. بیټرۍ استعمال پکار داسې دی چې دا ښه طریقې سره ګورې د هر یو سیل اوبه خپل لیول سره برابر او بل چې بیټرۍ کې یو ځل تیزاب واچول شول نو دوباري دې ته به تیزاب نه اچوي، دې ته بیا سیل اوبه کښېنوي، ساده اوبه به اچوي، به خپل لیول سره برابر بقیه ډېر خلک داسې وکړي چې ډکه یې کړي نو هغه په هغه ډکه او تیزابو کې وچلیږي، هغه اکثر بیټرۍ شارټ کړي. نو یو دغه سره لږ احتیاط کوئ. دویم نمبر دا چې بیټرۍ ته ښه چارج ورکوئ. ډېر خلک داسې وکړي چې شیشې هم لګولي ورسره یې پکې هم لګولي، نو هغه بیټرۍ چې کومه ده هغه بیا هغه پوره چارج دا نه اخلي. نو هغه که د شپې ولګي نو یا 2 غنټې کار وکړي او یا ونه کړي بیا ورپسې بیټرۍ بندوي. نو د بیټرۍ ته که د شیشې چارجنګ ورکوئ نو دا کم از کم 5 غنټې دې ته ځان ته چارج ورکوي، دا به تاسو ته په پکې بیا انشاءالله چې ټوله شپه وباسي. بقیه جوړه بیټرۍ شوه، نو جوړه بیټرۍ کې او په نوي بیټرۍ کې فرق صرف دومره دی چې 2% فرق یې راځي، لکه چې 14% وي نو دا به 12% وي، خو انشاءالله چې کار به دومره کمې نه دومره کمې به پکې نه. دا د جوړم د دنیا خلک استعمالي ښه په دغه سره 1.5-2 کاله داسې بیټرۍ دي چې 3 کاله مو چلیږي. دا د مونږ پسې سارم راغلي، پرونم بیټرۍ راغلي ماشاءالله ښه 2.5 کاله 2 کاله بعد داسې بیټرۍ پکې سار راغلي چې 3 کاله بعد هم راغلي دي. نو انشاءالله دا د مونږ د علاقې کلي کور کار دی، کار به ښه په ذمهوارۍ وي. که څوک 11 پلیټ غواړي 11 پلیټ په ملاویږي، که 13 پلیټ غواړي 13 پلیټ په ته ښه په ذمهوارۍ ملاویږي. او بل دا چې د بازار نه به هم انشاءالله چې ډسکاونټ یې 200-300 ډسکاونټ به د بازار نه ورسره مونږ کوو. او بل بقایا پلیټ چې مونږ کوم استعمالو ډېر ور به یې ته مخه پته ده د خپل هم استعمال کړي دي. نو انشاءالله چې د مونږ بھرپور کوشش دا وي چې ښه شی ولګو او خلک هم رضا وي. او مثال یو کس بیټرۍ اوسي نو ماشاءالله هغه 10 کسان نور هم مونږ ته دا رور به یې راځي، خو چې کله هم راځي دې ډیمانډو کې نو مونږ ورته وایو یاره ورځ دوه انتظار به کوې. دا دې دکان ته په 2-3 ورځ راځي او ماشاءالله چې مونږ سره هر ټایم دا 14-15 بیټرۍ په چارج لګېدلې وي. نو انشاءالله چې مونږ به بھرپور کوشش دا کوو چې ښه شی استعمال کوو او خلک هم رضا وي. بقیه مونږ سره نوي بیټرۍ هم ملاویږي د 100 نه والې تر 200 پورې چې دا چا هر قسم بیټرۍ په کار وي. نو انشاءالله د بازار نه به ورته چې 700 روپۍ په ریټ کې ارزانه ملاویږي. اکه دې غټه غواړي که 100 غواړي که 50 غواړي نو بازار خیر تپوس ضروری دی، تپوس ته هر سړی کوي، که په بازار کې کوي که په بل ځای کې کوي او انشاءالله شی به متخده کولټۍ والا ملاویږي. لکه مونږ سره په 100 بیټرو کې داسې هم چې په 12.5 هم ملاوي دی، خو هغه شی ناکامه دی، هغه ما راوړی وي خو نه چلیدو. بقیه نورې مونږ دا دې راوړي دي. دې ملګري پرون هم تپوس وکړو، دته ما 13,500 ریټ ورکړو. دغه دی ووی چې یاره ما ته هم دا بیټرۍ په بازار کې په 14,500 میلاو شوه. نو انشاءالله چې مونږ به کوشش دا وي دا د کور کلي کار دی، نو که غریب دی که دغه دی غریب سره مو خپل تا دغه کړی دی او که برابر سړی دی نو هغه سره مو خپل دغه کړی دی. انشاءالله چې د مونږ کوشش په دا وي چې یو سړي سره 200-300 روپۍ خاطرې مو کو او د بازار نه ورته کار هم وکړو. ماشاءالله بالکل بختیار علي استاد سره قسمه قسم بیټرۍ دی جوړی او اوس هم په دې سات به تاسو له ویډیو کې ورته هم ښکاري چې دی سره ډېرې زیاتې بیټرۍ چې کم دی اوس هم په چارجنګ باندې پرتې دي. چا 200 بیټرۍ چې کم ده هغه اډر کړی، چا 100 بیټرۍ اډر کړې ده او څومره اډرونه به سره اوس هم دې ټایم کې پراته یاره انشاءالله چې اډر خو اوس هم دومره اډر دی چې پوره کولی نشو مونږ. دا دې ځای هم یو دکان دی، یو په زړه مینه کې دی. نو مونږ ماشاءالله د ورځې 11-12 بیټرۍ جوړو او بیا هم هغه ډیمانډ نه پوره کېږي. داسې مونږ سره دکاندار هم دي، ډېر دکانداره پکې رانه خفه هم شول، وي په ژمي کې د مال راکول اوس مال نه راکوي. تاسو دکاندارانو ته مال ورکوئ؟ دکاندارانو ته بالکل جی پاکیم آباد کې ورکوم، دلته پاکوړي کې ورکوم، 2 ځایه کې په مصري بانډه کې یو ته ورکوم. اوس بله ورځ هم رالو خفه شو رانه، ما ته یاره په ژمي کې د مال راکولو مې یاره دلته چې کوم اډر دی
لکه د کور کلي بیټرۍ راځي نو هغه نه پوره کېږي نو ما ورته بیا هم وویل که یاره بل ځای نه وي نه د بل ځای نه و ما ته به که راکوې خو ته د خپل دوکان نه راکړه کنې د بل چا نه به راته نه راوړې کنې داسې به راته ووایم لاړ شه مردان پېښور شو پړی ختي دی د بیټرو بالکل پړی به ورسره ختي خو لکه هغه دغه دا وکړو چې نه ما ته به د بل بیټري نه راوړې زبردست صحیح ده انشاءالله چې دا یو ورځ به انتظار وکړم مې تا ته به هم لینډ شروع کړو بختیار بھائی خپل د ایډریس هم وایي رابطې نمبر هم وایي که څوک راتلل غواړي چاته څه ناڅه فایده میلو شي که نه ستاسو د دوکان نه د مونږ ایډرس دا دی تولانده خاص مین روډ باندې دا مصري باندې نه چې راځي کرش مشینانو نه لږ را مخکې شي ریشکو اډه ده تولانده کلی دی د ما بختیار علي نوم دی زه تاسو ته نمبر هم په سکرین در کوم 0316 50 72 871 نمبر دی د ما او انشاءالله چې څه ټایم هم تاسو رابطه کوئ چټي مو خو نه که نه چوټي نه وي د جمعې په ورځ بس دغه 11 پورې ډیوټي بیا کوو د جمعې په ورځ 11 بجو نه بعد بیا د مونږ چوټي وي حاجی صحیح ده بس دوستانو که چاته هم بیټري پکاري بختیار بھائی سره تاسو رابطه کولی شئ دی وایي چې موږ سره نوي بیټریانو کې هم د 100 نه والې 200 بیټري پورې که څوک اډر کوئ نو زه به ورته د مارکیټ د ریټ نه ښه ریټ کې در کوم او دغه شان د دوی سره چې کوم جوړې شوي بیټریانې دي نو د هغې ریټ کې هم وایي 200-300 روپۍ مارکیټ کې به تپوس کې د هغې نه 200-300 به ورته کم ریټ کې ملاویږي نو بس نور تاسو څه غواړئ که چاله هم بیټري پکاري د بختیار استاد نمبر درته مخامخ کاري او په دې تاسو رابطه ورسره کولی شئ